الله الرحمن الرحیم مختصر القدور سیزن 3 سبق نمبر 6 مخت دیت ول نور مزید مسائل خای یی چې ومن جرح رجلا کی سړی لګی شي بل سړی زخمی کی جراحتن یو څه قسم ته زخم ولګی لم یقتص منه حتى يبرأ اور پر هغه نه به بدلانه شخصل څو پر عکاس جوړ نه شو ځکه زخمون ولا انجام ته قتل شي معال ته کې دې شي دا زخم رسته د قتل وجونه ګرځي خو څه کله جوړ شي بس معلومه بشي دینه مخته نور د نسی بس بندیزي ودرېدو به اعلی قصاص واخستل شي ومن قطع يد رجل خطأ یو سړی لګی شي د بل سړی له لاسې په غلطي کټ کړو ثم قتل خطا بیا نه غلطی کی قاتلاش اول خوک کړو رسته به قتل کړو قبل البرء یا خو ټیک نه وشو کنه فعليه الديه دی بن سر بس دیت را لو سقط ارش اليد مخ لاس یو ته زخمی کړو سکړی لاړو پکې ځکه یا خو ټیک شو نو پاتې نشته وین برا کبه ټیک شو وو ثم قتلنا بعد غلطن کی قتل کړو فعليه دیتان دوا دیت ورکي دیت نفس نی خو نفس ولا قتل کو دی دیت بر کې دیت الید بل لاس ولا ختم کړي او خراب کړي به جوړ شو وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهه هر عمد ولا قاتل وی ک شهم کنا چې باقي قصاص د څه شوبې دی واجنه ورکه خاتم شي قصاص سن شي خستل په دیت فی مال القاتل به دې صورت کې دا کوم دیت د قاتل نه په درو کالو کې وصولول شي ورورو نه اخر کې چې کې درو کالو کې تنه وصول شي لکه یې سړی د شکو بچای قتل کو یا المسای قتل کړلو یو سړی د لاس کسان لګي شي یو سړی قتل کړو کنه خود کوم چې قاتل د دې کې شو یو کس پلارې هم و دې کې قصاص څنګه به خالعانه کسان خود سې چې هغه دی پلار نه جوړیږي څوک بل څوک کسان دی په کې پلار د لسم پلار یې لګي شو نه کسان ځن سره ملو کړی یا څو هم وی چې رضای د زوی می قتل کوم موجود ټینګ ته قصاص به څنګه خالصه کچې پلار نه ساکت شو نور نه خستل نش شو باراله نه دې ټیم کې بیا مال به قاتل نه ټول را اخلي دیت ولا مختی وکل ارش وجب بالصلح والاقرار هر هغه توان چې هغه صلح واجبني واجب شي لکه چا صلح وکړله یا غسړي اقرار وکړي چې بالکل منه د شی ته غلطي شي د می زخمی کړو نه دا توان او روپۍ په څوک لنډي په هو فی مال القاتل قاتل بلنډي او قاتل ته په دې کې ولایت نشي چې اکیلا او چې تاسو ما طرف نه لنډي کوي و اذا قتل الاب ابنه عمدا کپلار لګي شو زوی قصدن قتل کړو فدیه فی مال فی 3 سنین ندیت بلنډي خپل مال نه درو کالو کې وکل جنایت نه طرف به الجانی هر جنایت توان او نقصان زخم چې هغه جانی چې نقصان کون کسي ته جانی الش هغه اقرار وکي په هي په مالی د په خپل لنډي ځکه چې اقرار سړي په ځان نه پسکی کې په بل نه پسکی ولې صدق علی عاقلتی اکیلا او خلاو د دې تصدیق بنه کیږي دا خبره خو دی عقلمندو کسانو تر شکه پاگل کستا یا مشوم دیغه په قصدن باندې چا باندې گزار وکو څه طریقه هوا کده به مو خطایش مروزکه چې پاگل او مشوم په دو خبرو پویږي نه او دیغه ولا اراده خطا شمرل شي وعمد الصبي نابالغه چې مشومي او که مشومي د دی ولا ارادتن چې کم شان کیږي کنه د بمو خطا ان کی چو والمجنون د پاگل ولا خطا دا خطایی کې شمرل شي میراث نه بانه شي محرم ولو فيه دیه علی العاقله اکیلا بده دی ول دیت بلندای ومن حفر بیرن فی طریق المسلمین ای سړی د لګیا شو عام لیاری کې کوی وکنه لوکند کډی جوړ کړل او وزع حجرا یا چرته بی ځای ځای کې تبي غټه تاړه شي کې د ولیو دیواله کړو فتل په بذالک انسان هغه دی وجنه شوک زیا شو خراب شو پدیت ولا قلت دی سړی ول اکیلا ونه بدیت خستل شي وین تلف به بهیمه کبه زناور هغه دی وجنه هلاک شو کوي کی پرې وته یا قتل شو تبې دی وجنه فزمان او فی ماله
ایدي زناور ولا غوا د ګډه د میږه د دې ولا توان به د سړی ورکوي چې د چا پردي ځایونو کې کډې مډې والی دي. ونشر فی الطریق روشنا که یو سړی د لارې طرف ته یې چک ولاو کړلو روشندان یې جوړ کړلو ګیزر مزرې شي یا داسې بل شی ولګولو هوا موا دپاره چې ټنډه تازه هوا نه راځي او میزابن یا ترې لګولي وه لارې طرف ته کور نه روبسلي وه فسقط علی انسان اترې یا روشندان وله څه شی و ټنډه هوا وله نو هغه په چا باندې را پرېوتللو سړی ترېنه مړ شو په عتبه فدیت علی قلتي دې سړي وله کوم خپلوان دي مغو به دي وله دیت بیا لنډوي ولا کفرت علی حافر البیر واضع الحجر او کوم سړی پردي ځای کې کویو کاډې وکني یا کاڼي ماڼي شکي دی دیوالونه وکي څوک مړ شو کفاره ورباندې نشته ځکه حقیقتا خو دې څوک نه ده ورپورې واله خو ورپرېوتو ومن حفر بیرن فی ملکي که سړی د خپل ځای کې کندې والي او ضرورت و یا کډۍ والي یا بل شی والي فعتب انسان څوک ورکې هلاک شو لم یزمن دي توان نشته ولې چې اوس ټولې دنیا دپاره مونږ خو کویوان نشو پرېږدولی ماتې ګرځي بې اختیاره پردی ځایونو ته مات سي والراکب الضامن لما اوطأت الدابة یو سړی د په خره باندې سپور دی یا آس باندې یا سکوټر باندې یا بل شي باندې دې له سکوټر په چا ور وختو یا آس یې ور وختو یا خره او غوا وه دې بتلله روانه کړي وه په چرګ یې خپې ولګولې وړکې باندې یا بل شي باندې چا مخته سامان یې خو چیت بیتې کو یا موبیل یې چاته چیت کړلو موبیل یې خو خر یې په ور وستو نو دې وله توان به دا لنډۍ پاسه پې سپور یا که نه ته څنګه یې بیایې لږ خو سوچ کوه وما ثبتو بیدها که بیا داسې چالو شو چې خپای پې ولګوله ټیر یې پې ولګولو او قدمت یا یې لګت ووله یا یې په خولې باندې چوک وچیچلو هغې ځناور نو دې وله چبه کې توان و بیا لنډۍ د مخ ته ځکه چې ځناور د سنبلاوه په چا دې ور وستلو مثال یې سپی ورسره و ولا یضمنو ما نفحت برجلها وذنبها ها که ځناور چې وکړلو ورځ تخپي سره چاته لګته ورکړله یا لکۍ سره چوکې سترګې ته ولو نږدې پر روانو سترګې ورته څه کړله ړانده کړه نظر یې وله ختم کو یا بل څه داسې وکړلو زور یې ولګولو ورسته طرف ته یې څوک خوږ کړلو دې توان بیا نشته ځکه دې کې دا سړی متعدي نه ده او نه دې ځناور ته ویلي چې خلکو ته لګت یې ورکوه فین راست که ځناورو خرو واسو کچره وه لیارې کې پچې وکې او بالت فی طریقې یا لرې کې متیازې وکې په عتب انسانانو کې څوک خوی شولو چا وله چپلي وو یا چوک پې اندسې ور خوی شولو پکې پرېوتو غړي مات شو لاسونه خپې ماتې شو یا مړ شو بقاعده لم یضمن دي توان نشته ځکه ځناور ته داسې نه شل چې پچو ته د ما پرېږه د متیازو ته دا د دې ضرورت ته او په لیارې کې ځناور متیازې خامخا کې ته دا په بندي په نشې لګول والسائق ضامن لما صابت بیدها که به یو سړی روان د ځناور نه ورسته یو قاید یا مخته تلونکي تېر شي یو سایق یې ورسته نه روان ځان یې مخکې آس روان کړه دا واس په شیخپه ولګوله نه دي توان شته ده ځکه چې لږې سیده توواره توا که نه شي که چیه او رجله یې خپې سره یې شوولو والقاید الضامن لما صابت بیدها دون رجله که یو سړی ځناور ته مخکې نه روان د تنبیزک او کمبړه یا پړی ورچوله ده نکیل نه ورسته خپې سره که چي شي ووایي هغه توان خو نشته خو که مخته خپی په چي ولګوله دې سړي باندې توان شته چې پړي کې دې نیوله ده بیا ته نه پوهېږي یا ځان پسې دې روان کړه د پام ورته نه کوې ومن قاد قطوارا یا قطار نه ایل شي قطار خو اصل ریل ګاډي تیل شي بس قطار نه مراد شه د رو عام قطار تیل شي یو سړی د قطار روان کړه ده مخته ورته روان ده په هو ضامن لما اوطأ که په شي باندې دغو ځناورو خپې ولګولې دي توان به لنډوي فإن کان مو سائق که بیا ورسته نه ورپسې روان ده لکه اوښان یې روان کړي وو اته میلې ته مخته یو کس روان ده څړ ته یا میږې ګډې روان کړي دي غوا چې خراب کو ضایع کړلو لیارې کې دې توان به لنډوي که سایق ورسره یې ورسته نه په زامان علیهما دواړو باندې شته دا به توان لنډوي ځکه دوی ته ضروري د خپلو شیانو د ډېر ښه پام وساتي
مخته وی اذا جن العبد جنایت خطا کای غلام د غلطي وکړه څوک قتل کو غلطي سره خوکړه کیله لمولاه مولا ته ویل شي ایمن تطپو بها یا دی جنایت بدلی کی ورکه چاته او تبدیه هوی شک پیدیا کا فندفو کشیر چتر کو ملک ولی الجنا چتر کړه کنه توان ولا کسای مالک جوړیږي وین فداه کبه ځان نه توانی لنډي فداه به ارشها نتا توان به دي زخم ول لنډي دی غلام ول قیمت مطابق بنه لنډي فین عاد فجنا که دوباره غلام چوک د شکړو نقصانی کړلو کان حکم الجنایت ثاني حکم الاولى دا اول جنایت دویم جنایت د اول پر شان دي شو فین جنا جنایتین کدوا توانی کړي کله لمولاه مولا تل شي ایمن تطپو الیه الی ولی الجنایتین ورکه دوا توانی کړي دي کنه دی په بدلی کې ورکه تقسیمانه تقسیمی کله قدر حقوق هم سور دو توان وي مغه مقدار کې وي منتب دی بیر شکل واحده منهما خپل بني توان وغیرہ لاند کا وان اعتقه المولى وان اعتقه المولى كمولا آزاد کړو هغه چې دا په څغه مختیزه آزادی زما کور وزه او هو علم بالجنات یو ته پاته نو آزاد کو او جنایت پاته ته نو چې دی خو توانونه کړي دا می آزاد کو زمن المولى على اقل من قيمتي ومن عرشها نو مولا به دغه توان ولا قیمت لنډي توان بلاند کی خو دې غلام قیمت ته وکتل شیر توان کړو د 500 او دې غلام قیمت 4000 ده د کی چکم کمی مغه بلاند کی بس 4000 کم دي وین باعه وتكه بعد العلم بالجنايه كجنايه او توان پته او توغنه بعد آزاد کو یا خرڅ کو خد ته پته چې غلام دی تور کړي د کنه خرڅ کو الکا وجب علی لر شو توان بوسلان کی تا تخرغه پته بیا د سکه